نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کو چې په یو بیان کې موریدل چې کم سړی د جمعې په ورځ کې یا د جمعې په شپه کې وفات شي د تبع عذاب قبر نه د کشان د تبع په قبر کې سوال جواب هم نه نو د دې خبرې څه ثبوت شته او کنه. حافظ سیوطی رحمه الله په شرح الصدور کې د ابو القاسم سعدی رحمت الله علیه د کتاب الروح په حواله سره او خبر نقل کړی دا فرمای قال ابو القاسم السعدي رحمه الله في كتاب الروح ورد في اخبار الصحاح ان بعض الموتى لا ينالهم فتنة القبر ولا يأتيهم الفتانا. صحیح روایاتو کې دا خبر راغلی دا چې بعض مړي د سدي چې پاغي باندې با د قبر عذاب نه د کشان د قبر کې چې کم سوال جواب لپاره فرشتي راځي نو دک فرشتي به هم دک خلق لا کم چې د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه کې وفات شوي دي له برازم نه سوال جواب لپاره. بیا لاندې ذکر کوي واخرج احمد والترمذي وحسنه وابن ابي الدنيا والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. دې سلورو حضراتو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په توسط سره روایت نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام او فرمایل کم سړی چې وفات شي د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه کې الله رب العزت په دا د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي. دې روایت نه معلومیږي چې سړی وفات شي د جمعې په ورځ یا شپه کې نو بدی باندې به عذاب قبر نه. علامہ شامی رحمه الله فرمای والمیت لیلۃ الجمعه. د دې الفاظ لاندې یو روایت نقل کوي مرسل اخرج حمید فی فضائل الاعمال عن مرسل ایاس بن بکیر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من مات یوم الجمعه كتب له اجر شهید. کم سړی چې د جمعې په ورځ باندې وفات شي نو د لپاره د شهید اجر لیکل کیږي. څومره اجر چې شهید ته لیکل کیږي دته هم هغومره اجر لیکل کیږي. نو د دې روایاتو نه معلومیږي چې الله رب العزت په دې نه عذاب لرکوي. اوس بیا په دې کې د علماو اختلاف دی. څوک وایي چې خاص د جمعې په ورځ باندې به د دې نه عذاب لرې کیږي او څوک وایي چې نه جي کم سړی چې د جمعې په ورځ یا په ورځ کې په شپه کې وفات شي نو مسلسل به د دې نه عذاب لرې کیږي. نو د مسلمان په شان کې د الله رب العزت نه قوي امید ده چې مسلسل به عذاب د دین لرکول شي او دې طرف ته د علماء ډېر رجحان دی. نو والله اعلم بالصواب. والسلام.